نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. لومبنه خبره یاد ساتئ چې شریعت زمونږ او تاسو د روجې او د اختر دې دپاره کوم قانون ذکر کړی دی، نو هغه میاش لیدل دي. نو لومبنۍ مسله به دا ذهن کې کینې چې زمونږ او تاسو د اسلامي میاشتې اعتبار په میاش لیدلو باندې دی. که میاش لیدلی کیږي میاش به بدلیږي، او که نه نو بیا به څه کوي؟ نو فرمایي بیا چې دا کومه روانه میاشت نو دا به 30 ورځې پوره کړي او په سبا باندې به د نوې میاشتې آغاز وکړي. نو لومبنۍ دا خبره. دویمه دا خبره ده چې اسلامي میاشتې د 29 ورځې یا د 30 ورځې. په اسلامي میاشتو کې د 28 او د 31 نه. که چېرته اسلامي میاشت کې شمیر شروع کړی دی او 28 باندې ختمه شوه، نو پته ولګېدله چې ستا ته بر وخت شمار نه دی شروع کړی، ځکه کمه شوه. او که چېرته اسلامي میاشت 31 ته واوړېده، نو پته لګي چې تا د اول نه پکې زیاتي ورځ شمار کړې ده، د 31 نه. خو دا د 31 ته ولې ورسېدله، نو پته لګي دا 30 ته د میاشتې دي او هغه لومبنۍ د دې میاشت نه و، هغه د هغې بلې میاشتې وه، ځکه 31 شوې. نو اسلامي میاشتو کې 28 او 31 نه، یا به 29 او یا به 30. دا دواړه خبرې دلته روایاتو کې ذکر کیږي. او درېیمه خبره دا ده چې ګوره میاش کله په یو وطن کې ولیدلی شي او په بل وطن کې نه لیدلی شوي. نو چې کوم وطن کې لیدلی شوي د هغې روژه یا اختر کړی دی، او چې په کوم کې نه دی لیدلی شوي هغې روژه او اختر نه دی کړی. اوس دا مسله هم د روایتو کې دلته راشي. نو دا درې وړه خبرې چې مخې ته راشي، نو دا اعتراض د خلکو اوس د ذهن نه وځي چې ګله په فلانکي ملک اختر او یا روژه ده او په پاکستان کې نشته. نو د الله د پیغمبر له زمانې نه دغه خبر را روانه ده. دا خو شریعت موږ ته بیان کړی دی چې دا ستاسو دپاره اصول دي، پس په دې عمل کوئ. نو دا اصول دي د شریعت. نو فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایلی: صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. تاسو روژه ونیسئ کله چې کله تاسو میاش وینئ، او تاسو اختر وکئ کله چې کله تاسو میاش وینئ. د ځان نه روژه نیول یا د ځان نه اختر کول دا به نه، بلکې د میاشتې د لیدلو په بنیاد باندې. مسله یاد ساتئ چې کله فضا پاکه وه، نو بیا ګواهان د دوی تعداد بیا ډیر پکاري، او چې کله فضا پاکه نه وه، نو بیا په لو ګواهانو باندې فیصله کیږي. ځکه په لومبني صورت کې د ډیرو کسانو لیدل ممکن دي، او په دې دویم صورت کې د ډیرو کسانو لیدل ممکن نه دي، بیا مشکل شي، بیا د لږو کسانو ګواهي مغستل کیږي. نو نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای: میاش اوینه روجه اونیسه، میاش اوینه نو اخترو کې. فإن اغمی علیکم، او که چرته دا میاش په تاسو باندې پټ شي، تاسو میاش اونوینه، نو یا د وریځې د وجې نه اونوینه، او یا دا میاش دومره وړه ده چې په دغه ټیم کې په نظر نه راځي، د دې میاشتې پیدایش شوی دی خو په نظر باندې نه راځي، نو په تاسو پټه شوه، نو بیا به څه کوئ؟ ځکه فیصله خو په لیدلو باندې ده، د وریځې د وجې ته ونه لیده، یا د ډېر ورکوټوالي د وجې نه په نظر باندې رانله، نو څه به کې؟ وی فاکملو عدة شعبان 30. فاکملو، تاسو پوره کې، عدة شعبان 30، د شعبان د میاشتې 30 ورځې شمیر پوره کې، معنی د شعبان 30 ورځې پوره کې. بیا نو ګوره لاول مو میاشت سی کوله، خو چې میاشت په نظر رانله، نو بیا به څه کې؟ بیا به د غیروانې میاشتې 30 ورځې پوره کې، او په ورپسې ورځ باندې به د بلې میاشتې آغاز وکړي. بیا فرمایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی: ان امه امیه لا نكتب ولا نحسب. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې ګوره دا میاشت بدلیدل را بدلیدل، روژه نیول، اختر کول، د دې تعلق د خواصو سره نه دی کنه، دا خو عمومي حکم دی. نو دې لپاره طریقه هم داسې پکار ده چې هغه باندې عام خلک هم پوهیږي. نو نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې موږ داسې امت یو چې موږ په تحقیقاتو کې په دې مسایل کې نه پریوزو، ځکه دا مسله عام ده. دې لپاره داسې عمومي طریقه پکار ده چې هغې باندې ټول خلک پوهیږي.
د دې وجه نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایل الشهر هکذا وهکذا وهکذا. نبی کریم علیه السلام فرمایل میاش داسی داسی او داسی 29 ورځې شمار کړي. بیا فرمایي ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. بیا فرمایل وی میاش داسی داسی او داسی یعنی تمام الثلاثین 30 ورځې شمار کړي. نو فرمای یعنی مرتن 29 و مرتن 30 یو پیره 29 ورځې شمار کړي او یو پیره 30 ورځې شمار کړي. نو یا میاش په 29 وی یا به 30 وی. قریب رحمت الله علیه فرمای ان ام الفضل بعثته الى معاویه بالشام. ام فضل رضی الله عنها د حضرت قریب رحمه الله اولګو د معاویه رضی الله عنه خواته شام علاقه ته د مدینه منورې نه اولګ. فقال دیوی فقدمت الشام ز شام ته لاړم فقضيت حاجتها واستهل علی رمضان وانا بالشام. وې داغه حاجت می پورا کو ز په شام کې وم چې د رمضان مبارک میاش اولیدل شو دا میاش داخل شو. فرأيت الهلال ليله الجمعه ما د جمعې په شپه باندې میاش په خپل ولید په شام کې وې. ثم قدمت المدینه فی آخر الشهر. وی بیا مدینه منورې ته رالم د میاشتې په اخره کې ځکه کوم کار د پاره تلوم هغه پوره شو ال تر باندې میاش ولیدل شو مام ولیدل هغه حاجت می پوره کړو ایثارو ما چې واپس رالم د میاشتې په اخره کې رالم لکه تقریبا 15 روزي شوی د میاشتې اخره ده. فقال نو فرمای فسالني عبد الله ابن عباس. وی زمان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تاسو کو. بیا فرمای ثم ذکر الهلال به د میاشتې تذکره وکړه. فقال وی فرمایل متى رايتم الهلال تاسو میاش کله لیدلې و. فقلت ما ورته چې رايناه ليله الجمعه مون خو د جمعې په شپه لیدلې و. فقال انت رايت. وی عبد الله رضی الله عنه ورته چې تا لیدلې و. فقلت ما ورته چې نعم او ورآه الناس خلقم لیدلې و. وصام معاویه خلقم روزنی ولې و. معاویه رضی الله عنهم روزنی ولې و او په شام کې د معاویه رضی الله عنه مشری و. فقال نو عبد الله رضی الله عنه فرمایل لكن رايناه ليله السبت مون خو د هفته په شپه لیدلې و تاسو د جمعې په شپه لیدلې و مون د هفته په شپه لیدلې و. فلا نزال نصوم و مون خو به همیشه روزه نیسو حتى نكمل 30 تر دې چې مونږ 10 پوره کو. معنی دا ده چې تاسو به فیصله نه کوئ چې د جمعې د شپې تاسو ولیدل نو موږ د جمعې نه حساب وکړو نه مونږ د هفته په شپه لیدلې ده مونږ د هفته نه حساب کو مونږ به روزه نیسو تر دې چې 10 پوره کو. یا فرمای او نراهو یا میاش وینو یا به 10 ورځې پوره کو یا چې میاش وینو. نو که په 29 میاش ولیدل نو اختر به وکړو او که اومو نه لیدل نو بیا به 10 ورځې پوره کو په سبا باندې به اختر وکړو. فقلت وی ما وتوی چې الا تکتفی برؤیه معاویه وصيامه. آیا ته اکتفا نه کې د معاویه رضی الله عنه په میاشت لیدلو دغه په روزه باندې. فقال لا یغوی چې نه هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. وینا مونږ ته نبی کریم علیه السلام دا سه حکم کړ چې دا کم زکوما اغي په خپل وطن کې میاشت لیدل په شام کې ال تاغ فیصله وکړه. مونږ مدینه منوره کې بلا فاصله ده د میاشتې په لیدلو کې د میاشتې په پیدایش کې په دې کې فرق راځي بلا فاصله ده. نو وی اغي خپل فیصله کوي او موږ به خپل فیصله کوي. موږ ته نبی کریم علیه السلام مبارک د قشان ته ویلي دي. نو ګور عبد الله رضی الله عنه هغه زمانه کې نو زموږ داخلك نو کني وی چې وګوره کنه عبد الله رضی الله عنه اخو عالم کنه وی چې مولا را باندې روزه سی واکړه یو مولا را باندې مخکینی ولې معاویه رضی الله عنه مولیان را باندې روزه غړې وړې کړې هغه دا داخله کو. هغه معاویه رضی الله عنه ټول هغه علما دي صحابه کرام علما وکنه ناغه ګوره یو فیصله وکړه ځکه تل کې میاش لیدلې و. عبد الله رضی الله عنه دلته بل فیصله کوي اغم دا شریعت مطابق تودام د شریعت مطابق تا اور څوک چون چاره نه کی ځکه هغه ته اصول معلوم چې د شریعت دا اصول دي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای ترى الناس الهلال وی خلق یو بل تمیاش خودله. فاخبرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایمان نبی کریم علیه السلام مبارک ته خبر وکړو انی رایته چې یقینا مام لیدل ده. فصام نبی کریم علیه السلام روزه ونیولا و امر الناس بصيامه خلق ته حکم کو روزه ونیسه. نو ګور میاش ولیدل نو روزه ونیولا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای جاء عربی الى النبي صلی الله علیه وسلم. یو باندې والا سړی نبی کریم علیه السلام مبارک تراله او د مدینه منورې نه بهارو نږدې اوسېدو خو د مدینه منورې نه بهارو.
نږدې کلی کې اوسېده خو مدینه منورې ته رالی فقال وی انی رأیت الهلال یقینا ما خو میاشت لیدلې ده یعنی فی رمضان په رمضان المبارک کې میاشت ولیده رمضان د میاشت چې کوم میاشت هغه می ولیده روزه کیږي فقال نبی کریم علیه السلام مبارک تو فرمایل اتشهد ان لا اله الا الله ته گواہی کې ده لا اله الا الله هغه او نبی کریم علیه السلام ته فرمایي ته گواہی کې چې ان محمدن رسول الله د دې گواہی کې زما رسالت مني قال نعم هغه او قال نبی کریم علیہ السلام فرمایل یا بلال اے بلال رضی اللہ عنہ اذن فی الناس خلقو کې اعلان وکا فلیصوموا غدا چې سبا روزه ونیسي اوس ګوره دا د ماښام ټیمو مدینه منوره کې چا میاش اون لیدا خو یو کس لږ ساعت بعد رالی د نږدې کلینا وی ما لیدلې ده نبی کریم علیہ السلام داغه نه گواہی واغسته چې کله اطمینان رالی اعلان وکړو سبا روزه کې نو ګوره میاش ولیدلې شو ګوره مدینه منوره کې چا نه لیدلې دا الله پیغمبر په خپل مدینه منوره کې د خو میاشي نه لیدلې او د نږدې کلی نه یو باندې چې رالی هغه ما لیدلې ده نبی کریم علیه السلام داغه نه چې خبره کله په اطمینان سره واغسته او تصدیق ته ورسېده د هغې نه بعد بیا اعلان وکړو نو اعلان وشو په لیدلو باندې ربیع ابن حراش رحم الله فرمایي چې د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک یو صحابي راته ویلي فی آخر یوم من رمضان د رمضان په آخري ورځ کې هغه وی فقدم عربیان دو باندې والا کسان دوی راله فشهدا عند النبي صلی الله علیه وسلم بالله وی دوی د الله پاک په نوم باندې قسم او خوړو د الله په نوم اغستو سره گواہی ورکړه د نبی کریم علیه السلام په خوا کې د سشي فرمایل احل الهلال امس عشیه او اغیوی چې مونږه پرون ماخام مونږ میاش لیدلې ده دوی په سبا راغلي دي او پرون ماخام مونږ میاش لیدلې ده او دا د اختر میاش وه فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یفطروا نبی کریم علیه السلام حکم کو روزه ماته کې اختر وکړي روزه ماته کې اختر وکړي اوس دی مدینه منوره کې چامیاش نه لیدلې دوی د نږدې کلی نه راغلي دي خو دوی سحر رااله نبی کریم علیه السلام مبارک ته او گواہی وکړه چې مونږ میاش بیګا لیدلې ده د اختر د شوال میاش کو بیګا مونږ لیدلې ده چې کله خبره اطمینان او تصدیق ته ورسېده نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې دوی لیدلې ده بیا نن د اختر ورځ ده مونږ نه ولیدلې نو مونږ فیصله لا نه وکړې او دوی ولیدله نو چې خبره اطمینان ته ورسېده نو اعلان وکړو چې روزه ماته کې نن د اختر ورځ ده نن اختر وکړي نو داسې حالات هغه زمانه کې راغلي دي او د اصول مد نظر بیا حل کړي شوي دي دا نه و چې په دې کې توان او تشنیع او اعتراضات وو بیا چا پسې خنداګانې وي بلکې د شریعت اصول ته کتل شوي دي مختلف حالات راغلي دي نبی کریم علیه السلام په خپل میاش نه لیدلې بل چا لیدلې دا بیا گواہی کړې ده هغې فیصله بیا شوې ده نو دې روایاتو نه دونه خبره معلومه شوه چې زمونږ میاشتې د اسلامیت د 13 دي یا د 29 دي بدلیدل په لیدلو باندې دي او که لیدل د میاشتې او نکړو نو 10 په پوره کې یو طرف ته به میاشت لیدل کیږي بل طرف ته به نه لیدل کیږي د هر وطن دپاره بیا خپل اصول دي دا ټول د شریعت نه ثابت دي